دا قرآن پاک آیات ده لومړی رایه کې دا چې څوک چې نبی علیه الصلاة والسلام آخري پیغمبر نه مني دا حاصله ده کافر دی ویل چې الله په صفا فرمایي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم تسكي محمد صلى الله عليه وسلم تسكي جاسكاس لو نلا شعباس رسول الله صلى ये समझ में तो शेर होड़गुने के नबले और मसीह अबे के रजूल आवाज पहले से जवाब रखो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बची होड़गुने के तफलील के बहुत सही अलबत्ता बचे जिन दिया फिर शेर की जरूर और शेर की बचा शेर बचा बहरहाल ولكن رسول الله وخاتم النبيين लेकिन दाने अलाका रसूल الله और ټول انبیاء کرام په اخر کې دا ټول انبیاء کرام سلسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما صنعك الا كافة للناس تو ټول خلق له پیغمبر استولا نو کوم شرک ته مغرب شمال او جنوب عرب دي عجب دي د ټول د پیغمبر د موږ څخه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر نو عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژبه کې یو خوب وکړ وای فرمایي چې مو په خپل رسول کې د واقعان د وخت په وینا چې په ورځ کې به اوس باندې کاغان دا په ورځ کې به د اوس باندې کاغان صحابه کرام اسکه یا رسول الله فما اولتهما تو د دې تعبیر څه وایستا دې څه معنا وایي نبی سے فرمایي چې په پکای راځه د هغه څورته هوا کولو لکه سات راځي چې شي د واس خاطر صحابه کرام اسکه یا رسول الله دې تعبیر کو څوکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دعا ورو سمدي چې موږ ټولونه کې مدد دې پیغمبري دعا کې او دعا ورو سمدي دې کې څه نشتا ابا خو سدیشا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر عمر کې یو مسلم د کساب او بل اسود و نسیم د دوړو دې پیغمبري دعا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیه وسلم درمی رسول الله تعالی هو استوا فلو دې دوړو د اسود و نسیم کړه نبی صلی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د مدینه منورې کو خوشخبری کړه چې فاطمه فیروز د نبی رسول الله کامیاب شو اول پسې ابوبکر صدیق رسول الله خپل لشکر وسوا خالد بن ولید رسول الله مودان کړه صحابه کرام دا څه وسوا هغه وخت کې قدر کړ ختم کړ نو موږ زرمن لا پیوړې فیدنه کې چې د فانشه خدای وضو کی سامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مشن دیو چې موږ باندې دیش کسان تر ورځان سي هر کاس ولا دوا کې چې زه پیغمبر یم دعا وکړي فتنه به سلسله الدجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانه لا نبي بعده هر کاس ولا دوا کې چې زه پیغمبر یم په دې څنګه خبر ده ایمان او پیغمبر نشته په دغه فتنه کې وفنا د مستثم موجودات د باندې کې د کلیانه چلی چې ولا کلیانیت ولا او الحمدلله مستحیل دې لګ شهابه ویلې چې هر کوله کچھ نیوټ کې چنابلګه کې چې نور سره ورته سرما دې کانفرنس کې ویل راځي چې نیوټ شو فیصله ما شو سرګزار شو د دوسر راکړ دوست حالات شبه دا چې څومره کفریات ته وځي انو خلکو په دې دوست سره د نوم تلاړي همای زمانو دا فتنه ټول جګړه فتنه د مسلمان او کساب او د اسود او نسینه غاټه فتنه څنګه وو چې صحابه کرامو هر خبره ورته شواشوا په شکل او ناموس یې سره په خبره ډوله یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت خبره ډوله به ابو کرام لیکا سکوت بنیکا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څو مشوره کوي چې د لشکري لشکره کار وسا دته چې والله چې مو لور عائشہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویډیو مدینه مده خلک الله کی اسماعیل او پرمو پوښتنه لګو پوښتنه
کې صحابه کرام یواد استا ولد استا لول اشکار بل اشکار او سوا چې منډه نشو د مسلمان الکذاب خلاف جنگ وکړي او جنگ وکړ جهاد وکړ الله جل شانه بار او سوا فتح لا کړه او مسلمان الکذاب ته شکست بلور شو چې صحابه کرام او تابعین صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم په ختم الوقت خلاف سره خبره برداشت کړه مختصر په قسمتي دا چې کله پاکستان جوړ شو पहिला وزیر خان مصطفی صلی الله شاه کړي مختصر کې واټه حکومت ده حتی چې چړلې ته مخه کړي ورسره مراد هغه تحفظ خبره چې او جام ما تحفظ دی چې کله ورونو خان جام ما تحفظ پر ضروري ده الان کې چې کوم کسا د حق له ور منکر ده د جام ما تحفظ سره شته وخبره ورکړه یو عام کافر ده یو زندگی کافر ده دیگه فرق ده یو عام کافر ده یو زندگی کافر ده دیگه فرق ده چون کاس کافر ده زون ده کافر یایی دیتا پر اسلام کے تحفظ تھا یہودیت تحفظ تھا کہ دو ملکی روسی دو ملکی قوانین بنی دے اسلام خلاف خبر نہ کہ نصرائے سیدہ زون تے صحیح ہے تو ملک روم بنی اسلام توہین نہ کہ شاعر اسلام توہین نہ کہ ہندو دا مشرق دا تو ملک مسلمان ہوئی ملکی قوانین دے مانی اور دے اسلام دے شاعر توہین نہ کہ کم مذہب نہ دا کم فرقے نہ دا مجھے زون تے کافر یہ کہ یہ کافر مسلمان نیا دل کا اصل تحفظ کا اور حکومت سے مدد بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اسمیوں بلے کی راس کا تسمیہ رشی چلا کافر تو ملک روسی سمائے قبل کھڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانا وہ اموال ہم کا دیوانا دے بنا دے مولے دے مال دے مولے مسلمان دے باب دے محفوظ وہ زندگی کافر سکتا چزون تے مسلمان ابھی کفر کبھی کفر دے اسلام کو جو میں کفر پہ لوگ